ګرانو مینوالو السلام علیکم. مینوالو نن زما دا خورئي زوی دی حسن علي، دا مې خواله راغلی و، ما ته یې وی چې راجي صاحب په مخه په یو ټاپک باندې بحث کول سړی بور کوي، نن راته یو معمولي شارټ شانتې قصه وکړه. نو وایي چې په یو علاقه کې دوه کسان دوستان وو، یو د یوې علاقې و بل د بلې علاقې و. د دې یوې علاقې دا لاړ د دې بلې علاقې د دې ملګري خواله چې لاړ، نو کور کې اواز وکړو، نو اواز سره د کور نه اواز راغی چې څوک، نو وی چې زه یو میلمه یم، ستا د خاوند ملګری یم. نو هغې ورته وویل چې زما خاوند چېرته تللی دی په چکر باندې، اوس به راشي، ته دیره کې کښېنه. په دیره کې میلمه کښېناستو، ښځه لاړه کور ته. کور کې سوچ وکړو چېرې دا خو زما د خاوند میلمه دی، ډېر لر ځای نه راغلی دی، خو څه قدر مدار پکار دی. نو هغې والا یو دوغخۍ بانګي راونیو، حلالې کړو. دې کې یو دا میلمه ناست دی، دې کور ته یو کړکۍ ده، نو دې کړکۍ کې نری شانتې سوری دی. په دې کې ده وکاته، دې ښځې دا بانګي حلال کړو، نو دې ولیدو، دا منظر یې ولیدو. سړی خوشحاله شو چې میلمه خو ډېر په زړه کې خوشحاله شو چې بانګي خو یې دروند حلال کړو. په دې کې خاوند هم راغی، چې کله یې خاوند راغی دا میلمه یې ولیدو، ډېر خوشحاله شو، میلمه ته یې ډېر دروند هرکلی ووایو، ستړي مه شي ورسره وکړه. دې ښځې هم چې کوم دی نو تماشه وکړه په کړکۍ کې چې دا بانګي مې هسې حلال کړی دی، که د میلمه مې ورته د خاوند مې ورته څنګه هرکلی ښه وکړو که نه څنګه چل دی. نو هغه خو ښه دروند هرکلی وکړو، نو ښځه خوشحاله شوه چې بانګي مې په ځای حلال کړی دی. به هر حال دا سړی دواړه خبرې کوي خپل منځ کې. نو دا میلمه ورته وایي چې یاره بهي جانه هر څه دې ښه برابر دی، دیرم دی ښایسته د کور کلی هر څه ښه ښایسته دي، خو مړه دا ښځه خو دې ډېره بدرنګه ما ولیده، ډېره بدرنګه ده، چنګړۍ غونده کې ښځه دې دا یوه دې بدقسمتي ده چې ډېره بېکاره ښځه دې رسېدلې ده. بس هغه دوی دا خپله بحث مباحثه پوره کړه، دا سړی کور ته لاړ، چې دې ښځې مې څه تیاري کړې ده که نه ده کړې. چې ورغله نو ښځه ډېره انتهایي غوسه کې ده، او سړي ته وایي، خاوند ته وایي، خاوند ورته وایي چې یاره څه چل دی، څه دې په تیار کړي دي که نه دي تیار کړي. چې هغه ورته وایي چې بلکل تیار دي، بس وړه. هغه وایي څه دي تیار کړي، وایي چې دا بېګانۍ سړه پیتي ده، او په دې کاسې ته واچوه او وړی وړه. سړی ډېر خفه شو چې ښځې دا ته څه وی. سړي میلمه خو راته ووایي چې بانګي حلال کړی، او زه هم ډېر خوشحاله شوم. وایي چې نه بس دا سړه پیتي وړه، او ده چې دا کم بکواس وکړو ما واورېد. بس هغه ته خو پته ولګېده چې ښځې بس اورېدلی چې ما ته یې بدرنګه ویلې ده. واپس راغلی، هغه سړه پیتي وله راوړې ده، ورته یې ښودې ده، ورته وایي چې میلمه خوره. میلمه ورته وایي چې بهي جانه ما په خپلو سترګو لیدلی سړي ښځې خو ښه ښکلی بانګي حلال کړی دی، ښه غټ پټ، ته اوس هغه ولې نه راوړي. وی کوربه ورته وایي چې دغه خوله لرې که نه، نو داسې به ډېر بانګیان پیدا کړي. مینوالو دا قصه مې ستاسو د بوریت د ختمېدو دپاره ختم وکړله. که تاسو باندې ښه لګېدلي او خوند او مزه یې درکړي، نو لایک او کمنټ ضرور وکړئ.